الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ناظرین و سامعین، الحمدللہ نوے اسلامی کال شروع کیدونکې دی. نو دغه نوی کال مناسبت سره یعنی محرم الحرام مناسبت سره یو عمل تاسو ته خیم. دغه عمل چې څوک ولیکي نو الله تعالی با د دنیا او آخرت خیرونه دغه انسان لا ورکي. دغه عمل بارکه مختلف علماو لیکلي دي، یعنی د مختلف علماو د مجرباتونه یو عمل لې. دغه عمل د محرم په اول ورځ باندې کېدې شي. عمل دا سه دی چې بسم الله الرحمن الرحیم دا لیکل دی په یو کاغذ باندې 310 لزل 313 مرتبه دا یو کاغذ باندې لیکل دی. بیا هغه کاغذ ځان سره پرس کې بټوا کې خودل دی یا کور کې خودل. نو ان شاء الله دغه عمل چې څوک کې الله تعالی بای هر قسمه آفات او مصیبتونو بلیاتونو حفاظت کوي او هر قسمه خیرونه به ورته الله تعالی نصیب کوي. د دې څه شرایط دي. اول شرط دا چې دا په اول د محرم باندې وشي. دویم دا چې په اودس کې وشي او انسان په اودس کې وي او دا عمل وکړي. دریم دا چې دغه بسم الله الرحمن الرحیم لیکل چې دي دا په خپل لاس کوي. دا باندې چې پرنټ وکي په کمپیوټر وغیرہ باندې داغه به دغه اثر نه وي کوم چې په لاس باندې ولیکل شي او څومره اثر وي. او د اول د محرم باندې د ماخام اذان نمخ کې چې دا عمل شوی وي. الله تعالی دې زموږ تاسو دنیا او آخرت خیرونه نصیب کړي. دنیا او آخرت سرور فتن او فسادونو نه دې الله تعالی زموږ تاسو حفاظت وکړي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.